مروت مري یقین وکړه په دې بل وای د شپږ کسان چې شهیدان شوي ولو په دې کې ما یو تربورم شهید و یقین وکړه پنځه میاشتې مخکې یو بل مشر زوی و الهي الدین هغه مړ شو په دښمنۍ کې دغه یو واحد کفیل و د مشر ورور پنځه یتیمان ور او دوه هم پنځه بچي وللو یقین وکړه مور یې جنازې کټ پورې راوتې وه او جنازې ورته کټ ته ورکاوه نیمه ګنټه جنازې پورې مو راوتې وه چې کله بېهوشه شوله نو بیا یې کټ ور پرېږدو هغه ولې ټول بچي یتیمان دي دا په اخر موږ قوم ته میرګو دا شپږ دي جی موږ فرست اف آل موږ خپل ریسپانسیبিলিټي ده ایغه نه غټه ریسپانسیبিলিټي ده د دغه ادارو ته مو دا ریکوست ده چې تاسو خپل رویو باندې د پبلک سره ریلیشنز باندې تاسو نظر ثاني وکړو د امنومان یو سایډ باندې چرنګ پښتو متل د تاړه په یو لاس نسی ول دواړه باغ کو په موږ ریسپانسیبিলিټي ده برډن په موږ هسته ده او دوره برډن په ادارو هسته ده هغه که پولیس تا که نور فورسز دي پبلک چې کوم ګنهګاران دي هغه ته بالکل سزا ورکړي او عام د غریب خلکو هغه ته د حقوقو ته د ګوري بشه ترنو کلچر د لشکې درستی ترنو چې د لشکې عوام چې ورجی لشکې د غسره ګنهګار به ګناه ته دغه ته د سره فرق دی پچ کوي چې دا چونکې د امن مارچ ته امن غواړي دا خلک صرف او صرف امن باره یو ځای سوي یو نه چې پارټۍ شته پکې نه چې ډله شته نه چې ګوند شته نه مو چا سره چې اختلافات شته دا د لکي مروت ضلع د ټولو عوامو د ټولو قومو که هغه چې مروت دي که خټک دي که وزیر دي که مسعود دي که بیټني دي د ټولو د یو اواز د یو پیغام ده چې موږ په خپلې خاورې امن غواړو امن موږ مقتدر قوتونه غواړو موږ د خپل د دې کوم افسران دي چې غونه غواړو چې کوم خلک د امن ذمہواران دي غونه غواړو له خپلو مشرانو یې غواړو موږ امن سره کار ده موږ خپل امن غواړو بس مشرانو او د نوجوانانو حد نه زیات مشکور یم چې دوره اهم مسلې باندې چې امن سره د موږ ټولو هر یو تړلې ده که روزګار ده که د موږ د بچو مستقبل ده هغه په بابت قومي نیشنل پارټۍ له طرف نه د خپل قوم سره ولاړ یو نن او د موږ پارټۍ واضح موقف ته چې موږ دا چک قسم دلته موږ سره بد لګیا دي دا ټول موږ له ریاست نه ګڼو ریاستي ادارې چونکې دا نه غواړي چې دا پښتون قام د ترقي وکړي نو دغه په بابت چې دو موږ ته جای په جای بلاکونه جوړوي موږ نامعلوم خلق مړی تاسو ولیدلی چې بل ورځ موږ شپږ چې کوم دلته نوجوانانو د پولیس هغه شهیدان صلی الله دا پته نه ولګېدله موږ دا ګیله نور لهی چانه نه کوو موږ دا ګیله ریاست نه ده چې ما جان او مال حفاظت پر ریاست کوي ریاست پیسے کا کوي ریاست نه سوال کوم امن ما ضرورت ده امن ما حق ده ما ته کانسټیټیوشن ریاست ما ته چوي ریاست ما ته با پیوي کیسه باندې ریاست سره تړون کړای ده اچ شاید زبا خپل فرض پورا کوم ریاست خپل حق پورا کوي خپل فرض پورا کوي زبا ما په ریاست په منځ چې کومه معاهده سره دا غدا سره دا چې زبا ته خپل وفادار کوم ته ما ته امن راکې ته ما ته د جان حفاظت او د مال حفاظت امن راکې نن ما جان حفاظت چلويشت کال راسي وصل چې ما جان حفاظت ذمہواره چا اخیسته ده زه خو چې چا نه سوال کوم هغه خلک سہولتکار دي نو چې سہولتکاری چوک نو هغه په ما ته امن پسې نه چاره غواړم اول کار اوله مطالبه مال ریاست نه ده چې ریاست توار وا تا چې کومه پالیسی ده نن 40 کال مخکې چې ما ته دالته جنرال ضیاء الحق یو پالیسی را کړې ولا ایګه پالیسی چې کوم فصل ده هغه زنه پورې د ورته چې فصل ریبو هغه فصل زنه پورې ریبه اول خو هغه پالیسی تری ورس کا هغه ریوا بدال ته خلک نه په پیږي خو ته په پیږي زه تر توای استراتیجیک ډیپ پالیسی خبره کو ار ورس کا یو خبر دومره خبر مال خاورې امن مال خاورې جنگ زه نه په خپل خاورې جنگ د امریکای منه نه زه په خپل خاورې جنگ د ګریټ پاورز وال منه نه د زه د چاینا او د امریکا ټسل منه او نه د زه د پاکستان ریاست پالیسی منه د جنگ والا چې استراتیجیک ایسټس یوز کړي او دا تر هغه دا د سرکاري اساسې دي دا سرکاري اساسې چې دي دا زه ختمول غواړم او زه ریاست نه دا سوال کوم یو ډېر خویندې میندې پورې کونډې شوې
گل غوندې ځوانانو ړنګې منډې شوې گل غوندې ځوانانو ړنګې منډې شوې نور یې ورځې شپې کې امن راولې نور یې ورځې شپې کې امن راولې مروت خانه کې امن راولې من الاموال والانفس والثمرات جاء مروت کوما زبتا ازمائش چاچو په امتحان چې بدا چاو چې کتا د لار خطاسي او چې غټ امتحان والخوف او الخوف دا والجوع بالوجدا ونقسم من الاموال والانفس والثمرات مال او میوه بیا دي نن چې ما ټول نو خدای صاحب خوف ول راغلا دا ولا دا زه په مسلمان سالا باندې مړو ما په علاقې کې سوتا ما په علاقې کې نور غټه په دشمنستا نو کم از کم د قوم ته وایو د خپل قوم ادارو ته وایو ریاست پاکستان ته وایو چې دا لکه مروت خو د خیبر پختونخوا تر پای کړدا ټول نه پسمانده ضلع ده نو کم از کم په کار چې د پسمانده ضلع ته د ایجوکیشن ورکې ربا په دې مروت قوم رحم وکړه برباد شو ډېر برباد شو ربا او بیا ټول خلکو ته وایو چې خپلو ګناهو په وجه خو برباد شو په داسې و مو بربادو که یو طرف ته وړي یا بل طرف ته مري یا ما مروت مري یقین وکړه په دې بل وجه شپږ کسان چې شهیدان شوي ولو په دې چې ما یو تربور هم شهید و یقین وکړه پنځه میاشتې مخکې یو بل مشر زوی و الهالدین هغه مړ شو په دښمنۍ کې دغه یو واحد کفیل و د مشر ورور پنځه یتیمان وره او دوی هم پنځه بچي وللو یقین وکړه مور یې جنازې کټ پورې راوتې وه او جنازې ورته کټ ته ورکاو نیمه ګنټه جنازې پورې مو راوتې وه چې کله بېهوشه شوله نو بیا یې کټ ور پرېږدو هغه یې 12 بچي یتیمان دي دا په اخر موږ قوم ته میرخدا شپږ دي سبا به شلي موږ روزګار نشته دا پولیس ته ځو نه ملیشیا ته ځو د قوم ته خو چا سیاست تعلیم نه ده ورکړی دې قوم چې داسې حالت نشته چې یو بچی میډیکل انجینرینګ ته پکې اوسي دې علاقې چې داسې سکول نشته چې یو سیاست ته بي ایم ایس وکړي صرف ملیشیا پولیس ته پاتې یو چوکیدارو ته پاتې یو خدای ته وګورو مشرانو ته مو خواسته پاکستان ته مو خواسته په دې ملک رحم وکړو په دې ملک رحم وکړو په دې مردګانې رحم وکړو مروت برباد دي خدای ته